چې دا په معاشره کې ډیره مشهوره ده به انتها، حالانکه دا منګړت او دروغ دي، دا د صحابي په جامه باندې داغ دی او خو کتابونو هم لیکلې ده. وی یو کسو او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سوال وکړو چې د الله پیغمبره ماله دعا وکړه چې الله مال او جایداد راکړي. وی الله پاک خو ډېر مال او جایداد ورکړي. وی هغه مال او جایداد یې زیات شو، ګډې بیزې او اوښان. وی نبي علیه السلام کس ور ولیکه چې خپل زکات ورکړه. وی هغه ورته وویله چې زه دا خو ما په خپلو مټو ګټلي نه ورکوم. هغه را روان شو. بیا وی نبی علیه السلام وفات شو، بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور راغی. وی دغه کس خپل مال زکات او دا قبول کا. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې زه پیغمبر علیه السلام ستانه بیا نه قبول کړی، زه ستانه نه قبول. وی عمر رضی الله تعالی عنه تراغه، عثمان رضی الله تعالی عنه تراغه، لیکن مال ته قبول نه. دا واقع خو ډیرو خلکو اوریدل، حالانکه دا منګړت او دروغ دی. ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنه دغه صحابي نوم دی او دا بدري صحابي دی، په جنگ بدر کې جهاد کړی دی او د جنگ بدر صحابه لا ټول معاف کړي دي، جنتیان دي. نو ته څنګه وایې چې مال زکات نه ورکړه؟ او حالانکه دغه صحابي ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنه دا په جهاد احد کې یعنی جنگ احد کې یا په جنگ خندق کې شهید شوی دی. نو تا عثمان رضی الله تعالی عنه زمانه ته ورسو. دا جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر دا ټول خو د نبی علیه السلام په وخت کې شوي. دا واقع ډېر عام ده. دا د زکات ورځې را روان دي، خلکو به دې واقع ته زور ورکوي. نو دا مې ځکه بیان کړه. دا یاد وساتئ، دا دروغ واقع ده. دا زه نه ویم. د افریقي یو عالم دی جهید، هغه یو کتاب لیکلی او تقریض پې بیا دوو علماو نور کړی دی. هغه کتاب کې دا واقع ذکر کړی ده او وایي چې دا ښه تفاسیر هم لیکل. ابن کثیر رحمه الله ډېر ښکلی تفسیر دی، علما یې پېژني، هغه هم دا ذکر کړی، حالانکه هغه هم تحقیق نه دی کړی. نو دا واقع یاد وساتئ. دا ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنه دا واقع دروغ ده. دا چا ظالمانو جوړه کړې د صحابي د جامې د داغ دپاره. او دا یاد وساتئ، صحابه خو هغه دي چې الله یې په قرآن کې ذکر کړی دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. قرآن کې الله ذکر کړی ولقد عفا عنکم، قرآن کې الله ذکر کړی ولقد عفا الله عنهم، قرآن کې الله ذکر کړی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، قرآن کې الله ذکر کړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، په قرآن کې الله ذکر کړی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. الله فرمایي که ایمان راوړئ. نو ته چې بیا په یو بدري صحابي داسې تهمت، او بس دا بعضې ظالمانو زمونږ په دې کتابونو کې دغه دروغ واقع په دې باندې بعضې علماو کتاب لیکلي دي. ماسکه دوه کتابه دي. یو کتاب د کراچۍ نه مفتي طارق صاحب لیکلی دی، 2 جلده کې غیر مستند روایات، او یو جلد کتاب لیکلی دی مفتي صداقت صاحب د غټې نمک منډی، غیر مستند روایات. هغه 2-3 کتابونه دي ما څه پراته دي. نو الله مو دې بچ کړي د داسې دروغ واقعاتونه.